بسم الله الرحمن الرحیم. درس حدیث کې نن یو بل حدیث شریف تاسو سره شریکوم د بخاری شریف په حواله سره. خود دغه حدیث شریف نه مخکې دا بل حدیث مبارک اوري. نبی له صلوات و سلام فرمایي چې الله جل جلاله دې تر او تازه ساتي هغه انسان چې هغه زما احادیث اوري او بیا د هغه خیال وساتي بل ته ورسي. نو دغه حدیث په خپل باندې هم اوري او مخې ته نور ملګرو سره د صدقې جاریه په غرض باندې د ثواب په نیت باندې مخې ته نور ملګرو سره شیر کړي. قیامت ورځ به 50,000 کاله کان مقداره 50,000 سنه. 50,000 کاله د قیامت ورځ د دنیا د عمر په حساب باندې او په دغه ورځ باندې با ډیره سخته ګرمي وي. په دنیا کې زمونږ نه د انور په کروڑونو میلو باندې ډیر لري دی، خو د قیامت پر ورځ باندې به دغه انور 1 میل یا 2 میل فاصله کې د انور وي. نو ډیره زیاته ګرمي به وي. کومګ تاسو وګورو نو د دنیا د انور ما او تعالی شو برداشت کوله. دا ډیره زیاته ګرمي مو تخکاری پدې کې او دا د اوړي دا موسم چې د الله د قدرتونو یو نه خدا یو نشانه ده. خدایي باوجود ګوره دنیا کې مونږه د دغه ګرمۍ ته مونږ د ټینګ نه یو او د دغه ګرمۍ د پاره مونږه قسمه قسم سہولیات لټو، سورې لټو، مونږه کپڑے په بدن باندې زمون په خپه باندې پیزاري، مونږه ځان ته د اے سی د پنکی سہولیات میسر کړي. خدایي باوجود د ګرمۍ په بعضي وختونو کې داسي چې د برداشت هم نه. د قیامت په ورځ باندې با دومره سخت ګرمي چې د انور په 1 میل په فاصله کې او په بدن باندې به کپڑے نه او په خپل باندې به پیزار نه سورې بنئ او د ځان د یخولو د پاره سہولیات بنئ. دومره سخت ګرمي وي. نو آیا د قیامت د دې سخت ګرمۍ نه د بچ کېدو د پاره به سلاري کنه وي؟ په دې حواله سره د بخاری شریف دا حدیث تاسو د وړاندې عرض کوم چې و قسم خلق داسري دا بخاری شریف کې دا حدیث موجود دی په کتاب الاذان کې په جلد اول صفحه 91 باندې. په دې کې یو باب قائم کړی دی. د هغه باب نومي خو دی باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاه وفضل المساجد. په دې باب کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث را نقل کړی دی او و قسم خلق خودري دي. سو و د قیامت په ورځ باندې با دغه و قسمه خلک چې دي دا به د عرش د سوري لاندې چې د قیامت په ورځ په دغه سخته ګرمۍ کې با بل په یو ځای کې سوري نه سیوا د الله جل جلاله د عرش د سوري نه. حدیث مبارکه الفاظ دادي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. چې و قسمه خلک داسې دي چې الله جل جلاله په د قیامت په ورځ باندې دغه خلک د خپل د سوري لاندې د عرش د سوري لاندې کې چې د قیامت په ورځ به د عرش د سوري د لاندې نه علاوه بل یو سوري بم نه صرف دغه یو سوري وي. نو راځي چې ګورو چې دغه و قسمه خلک دا کم خوش نصیب خلک دي، کم خوش قسمت خلک دي چې دا به د عرش د سوري لاندې. دغه خوش نصیب خلکو څه عمل دی چې د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله دغه خلک د عرش د سوري لاندې به ودري. اول نمبر پکې هغه انسان الامام العادل، عادل انصاف کون کې حکمران بادشاہ چې هغه په دنیا باندې د الله جل جلاله نظام د عدل او د انصاف نډک د غریب سره، د مالدار سره، د فقیر سره، د خپل سره، پردي سره ټول په انصاف باندې چلیږي. دغه عادل حکمران به تر قیامت په ورځ باندې دا به د عرش د سوري لاندې ولاړ. دویم نمبر شاب نشأ فی عبادت الله. هغه ځوان چې هغه په ځوانۍ کې د الله جل جلاله عبادت کوي نو الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې دا ځوان ودري. مونږ په دنیا کې ګورو چې مونږ وایو مونږ ته عمر شته، مونږ لا ځوانان یو، ودرېګه بوډاګان بشو، ګیره به پریدو، منځونه به شروع کو، ذکرونه به کو. دې ته ډېر وخت ودرېګه چې بوډاګان شو. دا خو مونږ ځوانان یو، ودرېګه په دنیا کې به مونږه
خپل د ځواني په داسې طریقه تیرو نه. الله جل جلاله ته د ځوان عبادت دومره غوره دی چې په ځواني کې کم ځوان عبادت کوي الله جل جلاله به د عرش د سوري لاندې دغه انسان ودري. موږ تاسو له پکار د چې خپل د ځواني غنیمت وګڼو. بل حدیث کې هم داسې راځي چې خپل د ځواني چې دا غنیمت وګڼه قبل حرمه کا مخکې د بوډاوالي نه. داسې چې بوډاواله در باندې راشي بیا عبادت ارکان به په خپل طریقه باندې نشي کولای، نو خپل د ځواني غنیمت وګڼه. نو په ځواني کې د خدای پاک عبادت دا ډیر یو بهترین نعمت ته او ډیر ښکلی بدله الله جل جلاله د قیامت پر ورځ ورکوي. دریم نمبر ورجل قلبه معلق في المساجد، هغه انسان چې دا غزړه په جمعات پورې معلقي د تعلق د جمعات سره ساتي، مانزل ازي په جمعات کې کینی تلاوت کوي ذکر او اذکار کوي، د جمعات صفائی کوي، د جمعات خدمت کوي، جمعات سره تعلق او محبت ساتي، نو د دې په بدله کې الله جل جلاله با په قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري لاندې دغه انسان له پناه ورکوي او زیب ورکوي. سلورم نمبر رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه، هغه دو قسمه خلق چې خاص د الله جل جلاله د رضا د پاره د یو بل سره مینه کوي، محبت کوي، او د الله جل جلاله د رضا د پاره د یو بل سره بغض کوي، حسد کوي، د یو بل سره دشمنی کوي، بغض کوي. نو محبت هم د الله د پاره، بغض او دشمنی هم د الله د پاره. نو دغه دو قسمه خلق چې هغه د الله د رضا د پاره محبت کوي، دا دواړه به خدای ته قیامت پر ورځ باندې د عرش د سوري لاندې ودري. هغه دو قسمه خلق چې هغه د الله د رضا د پاره دشمنی کوي، الله جل جلاله به دغه انسانان د عرش د سوري لاندې ولزه ور کوي. پنځم نمبر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، هغه انسان چې هغه ته یو خزر راشي، یو جنې و تراشي، خاوند جمالي خیستی نسب والی جمال والی، او دغه جنې چې دینو دغه انسان ځان ته راوبلی او دغه انسان ورته وایي چې انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم، زما د الله نه یره ده. نو چې کله د دغه خزې دا دعوت قبول نکي او دی ورته وایي چې زه د الله نه یریږم، نو د دې بدله الله جل جلاله به تر قیامت په ورځ باندې داسې ورکی چې په هغه ورځ باندې به داغي په شان بدله بننی، دی به د عرش د سوري لاندې داخل کی. څومره لویه خبره ده. او شپږم نمبر هغه انسان رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. شپږم نمبر هغه انسان چې هغه د الله جل جلاله د رضا د پاره صدقه وکي، دا صدقه د داسې صدقه وکي دومره پټه وکي چې د غس لاس د خبر نشي چې د په خلاص باندې څه صدقه کړي، چې غس لاس د خلاص نه خبر نشي، دومره په پټه باندې صدقه وکي. نو دا دومره صدقې یعنی په داسې طریقه باندې دا صدقه ورکول الله جل جلاله ته داسې محبوب دي چې د قیامت پر ورځ باندې به د عرش د سوري لاندې ورځي ورکي چې هغه ورځ باندې به بل یو ځای کې سور نه او سخت ګرمي وي. او وم نمبر هغه انسان ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، هغه انسان چې داغه د په خالیوالي کې ناشته، په تنهایی کې ناشته، هغه انسان چې په تنهایی کې ناشته، خالی دی، یوازې ناشته، د الله جل جلاله ذکر کوي او د الله جل جلاله احکام یادي، د خدای پاک هغه قهر او غضب یادي او داغي په وجه باندې د سترګونه اوخ کې وساسي. نو دغه انسان الله جل جلاله ته داسې محبوب دی چې د قیامت په ورځ باندې با د عرش د سوري لاندې دغه انسانانو لږه ورکی. نو معززو ډیر آسان اعمال دي او ډیر بهترین اعمال دي. کومنګ او تاسو د قیامت په ورځ باندې اسانتیا غواړو، سہولیات غواړو، د قیامت په ورځ چې په ما او تا باندې یره نه، نو ما او تا نه پکار دي چې په دغه حدیث کې چې دا کوم و قسمه خلقو د اعمال ذکر شو چې په دغه اعمال باندې ما او تا عمل کولو کوشش وکړو او دا په خپل ژوندۍ کې راولو، نو الله جل جلاله نه به زمونږ دا یقین او امید چې د قیامت په ورځ د خپل د عرش د سوري لاندې به ما او تا هم داخل کی. الله جل جلاله دې متاسو د عمل کولو توفیق راکړي.